بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، په دغه ویلاګ کې به خبرې ترې کوو صحافیانو ته دمکې دړاکې. نن یو زنانه ذات جرنالسټه راني اندري د وزیراعلی نه پوښتنه کوي چې یاره پېښور یونیورسټۍ د والیتوب طرف ته روانې دي، په دې غله باندې ستا څه رایه ده، څه ویل پرې غواړې؟ نو هغه جواب نه دی ورکړی دی او جواب نه پس هغه زورکوب کړې ده او سکیورټي والا ته یې چې دا لرې کړه. بیا هغه بار ودرېږي او بار چې کوم دی نو دغه حالت بیانوي. نو سکیورټي والا واپس هلته هم تلي چې ته په دې ایریا کې خبرې نه کوې. د دې نه علاوه زموږ په مردان کې یو تکړه صحافي بخ محمد، هغه یو ډېر لوی سکینډل د مردان راایستی دی. نو دغه ځای ایم پي ای او ایم ان ای ورته دمکې دړاکې ورکوي. دا کومه خبره شوه؟ د ستاسو کرتوت ولس ته ښودل، د ستاسو وعدې تاسو ته در یادول، د هغې وروسته به تاسو دمکې دړاکې ورکوې. لکه زه یو ساده د وزیراعلی خیبر پښتونخوا نه دا پوښتنه کوم چې پېښور بورډ له سوري لاندې دې وخت کې کلسټر امتحان روان دی. میټریک وشو، اوس چې کوم دی نو دا اف ای اف ای سي امتحان روان دی. 6 کیلومتره تا فاصله ورکړې ده. نو دلته کې کالجونه ته ماشومان ډېر د لرو ځایونو راځي، د هغې نه دلته کې ورسېده، د هغې نه بیا 6 کیلومتره اخوا ته لاړه. نو دا ته شفافیت راولي. نو ته دا ګڼئ چې دی بل خال ته لاړو دلته کې به نقل نه کېږي او ستا په استاز باندې اعتبار نشته او ته په هغه هوم ګراوند کې چې چېرته کې ماشوم نیازبین چې هغه بار یره محسوسوي، هغه ته د خپل سکول حالات معلوم وي، د ناستې ځای ورته معلوم وي، د استاد سره یو روابط وي، معاشره دا وایي، پوهان دا وایي، اسلام دا وایي چې دوستي جوړه کړه، په تعلق کې، په ښه اخلاقو کې د خلکو نه کار هم واله او خلک زده کړه هم کوي. نو ته یې یارې لرې لرې ځایونو ته هغه ته خال نه راولي ورکې وله. بیا زه وزیراعلی صاحب دې وخت کې تا دا پوښتنه کوم چې تا په بورډ کې کوم سیکرټري کېنولی دی. نو دغه سیکرټري تا د کوم ځای نه راوستی چې په دې نه پوهېږي چې هغه ماشوم ته وایي خو د نښو بجو نه 1 منټ ته وروسته شوې نو ستا پیپر کینسل. نو دې کې زول راتلی شي، توپان راتلی شي، ماشوم ته خال نه دی معلوم. هغه چې دغه خال ته رارسي نو داسې ماشومان ته زه ښودی شم چې د هغوی پیپر کینسل شوي دي چې صرف 15 منټه او 4 منټه لیټ راغلی دي. دا هم یو ټوپي ډرامه، یو غونډهراج او د غونډهګردۍ فیصله ده. بیا وزیراعلی صاحب تا نه دا پوښتنه کوم چې ته د بورډ مشر د فارس محکمې کې یعنې جنګل میں منګل د ځنګلاتو یو مشر راولې ته په تعلیم کې کېدی، نو تا ته به ټوله خیبر پښتونخوا کې ماهر تعلیم نه ښکاري چې هغه ته دغه ځای کې د بورډ مشر کې او هغه فیصلې وکړي چې هغه په دې نظام باندې کېږي. د دې سوال هم جواب تا سره نشته. په کلسټر نظام باندې ما سره څوک موازنه وکړي چې دې کې به دې شفافیت راولي. نو دا ګز او دا میدان بل تا د لاکډاون اعلان کړی دی، تا سینجي پمپونه بند کړي دي. نو دا ماشومان چې دې لرو پرتو سیمو نه د لرو خالونو ته ځي، نو آیا ته دا بچت راولي؟ په یو کالج کې 6 ماشومان دي، تا وله 6 خالونه ورکړي دي. 6 خالونو ته چې ګرځئ را ګرځئ د هغه ته څومره د پېټرولو تاوان کوي؟ دا یو سوچ دی. پکار و چې دې وخت کې دا کومې فیصلې شوې وي چې په دې فیصله باندې مې نظرثاني کوله چې یاره د بچت د وجې هوم ګراوند باندې دوی اګزام ورکړي او سکیورټي ورته سخته کړي چې استادان د سر نقل پرې نه دي. صرف شفافیت، خو شفافیت خبره نه ده. دا تیر کال 68,000 ماشومان پیل کړل، پیل شوي نه دي، پیل دی کړل. 1.41 کروڑ روپۍ یې ترې راټولې کړې. اوس چې سیکرټري دا کوم اعلان وکړ چې د 9 بجو نه به وروسته ماشوم نه راځي، نو دا ته ماشومان نور پیل کول غواړې، ته پیسې راغونډول غواړې، دا ته ماشوم سره کوم انصاف کوې؟ دلته کې اوس د ماشومانو پلاران ووتل. تاسو د سکولونو خبرې کوئ چې یو د هغوی بزنس هم خراب کړ. دا دوی چې په کروڑه روپۍ په یو سکول بند کړي خو په دې باندې فارم جوړ کړی وي، یو غټ شاپینګ مال یې پرې جوړ کړی وي، نو آیا دا پیسې به نه راتلي؟ راشه زه درته په 400 کې داسې یو سکول ښیم چې تا خو 4000 خلکه بېروزګاره کې په میاشت کې، هغه 400 خاندانونو ته د رزق وسیلې جوړه شوې ده، روزګار یې ورکړي. په دې 400 کې درته داسې سکول ښیم چې 400 نوکران دي ورسره. ته دا موقع ورکړې؟ ته وایې چې یاره
پرایویټ سکولونه دا بزنس کوي او دا نقل دوی راوستی دی نو تا خو دا دریم کال دی تا د پرایویټ سکول نه پوزیشن واغست تا سرکاري سکول کې هغه سهولیات ورکړي دي تا استاد ستا هغه مراعات ورکړي دي د ستا خو سرکاري استاد هم چې میاشت راځي نو تنخواه په احتجاجونو باندې تا نه غواړي دا په تاریخ کې په لومړي ځل باندې داسې وشو نو د دې کلسټر نظام یو مطلب چې پیسې راغونډول ماشومان پیل کول ماشومان د دومره لرو لرو ځایونو نه راځي دلته کې د عوامو په ذهن کې دا چولې دي چې یاره سکول بزنس او سکول دا دي نو په 1000 باندې سکول شته په 1500 باندې سکول شته په 2000 باندې شته او راشه په 15000 باندې پیس دی او ماشوم ته پکې داخله نه ملاویږي 40000 صرف داخله ده او پلار یې مینتونه کوي چې زما دا بچی دلته داخل کا نو دا هغه پلار نه تپوس کوم چې ماشوم په یو سکول کې داخلي د دې 400 دی ماشوم پېښور ته په ګاډي کې وړل کېږي او وړل کېږي والدین و چې په خپلو بچو باندې د الله نه الله تعلیمي اداره کې سبق وایم دې سره ستاسو غم نشته نه د دې سره ستاسو فکر شته تاسو خو دومره تکړه نو دې وخت کې 51-52 لاک ماشومان د سکولونو نه بهر دي دا سرکاري سکولونو کې داخل کې په پرایویټ سکولونو کې چې څومره یتیمان سبق وایي پري نو دومره تاسو په سرکاري سکولونو کې هغوی له موقع ورکړئ زه دلته کې د پرایویټ سکولونو سټی نه وینځم خو زه د دې کلسټر نظام چې دا پیسو له چل دی چې د ده نه پیسې د ده نه پیسې یا پوزیشن په دې باندې یا ته راځې او جنګل میں منګل د ځنګلاتو مشر راولي او ته هغه تعلیم مشر کې په دې باندې لږ سوچ وکړې سیکرټري داسې یو فیصله کوي نوټیفیکیشن جاري کوي چې هغه نوټیفیکیشن پسې به وخاندي چې دا د بورډ قانون د سره د دې اجازت نه ورکوي چې ماشوم لیټ شي ګنټه دې لیټ شي ته پیپر ورکړه په خپل ټیم یې تېواله ګنټه د هغه لیټ شوه هغه ګنټه کې څه ولیکل هله په بیرټ نمبر یې ورکړه 15 منټه 10 منټه 15 منټه ماشوم لیټ کېږي د ډېرو ماشومانو نه داسې پیپر یې اخیستی دي هغې زه ثبوت درته ښودی شم نو دا د بورډ دا نظام تعلیم یې بېړاسې هم غرق کړه دې سره یې نور هم غرق کړي ماشومانو له دومره ډپریشن یې ښکار کړي دي والدین یې ښکار کړي دي زول توپان راتلی شي حادثات یو شمېر وشو اکسیډنټ یې وشوې مزید هم کیدی شي خو دې پرې چې دا کوم اګزام ورکوي نو زه د وزیر اعلی صاحب نه دا تپوس کوم چې وزیر اعلی صاحب د ستا بورډ د دې پرایویټ سکولونو نه 80,000 روپۍ د خال اخلي آیا تا چې په پرایویټ سکولونو کې اوس خالونه اخیستي دي ته د دې پیسې ورکې دا پیسې د سره کېږي دا پیسې بیا غبن کېږي دا بورډ ته بیا پیسې ځي بورډ والا دا پیسې ورکوي ته چې د ماشوم نه د خال د اګزام په سر پیسې اخلي تا کوم خال والا له پیسې ورکړي دي او دې خالونو والا پرایویټ سکولونو ته هم پکار دي چې دې غوښتنو کې ستاسو حق دی چې تاسو په خال کې ورله بجلي هم ورکوئ سولر سیسټم هم ورکوئ چیر او ټایم ورکوي سکیورټي هم ورکوي او دا په تاسو نه کېږي تاسو بیا هم ورکوي او خو تاسو پې دا بند کړل چې دا 10 منټو له بجلي بنده شي نو سوپرډنټ چې کوم دی نو پوکي وخي ویله بجلي نشته نو له جنریټر ورته ولګوه اوس دې پرې چې دا کوم اګزام دی الله پاک دې ماشومانو ته خیر پېښ کړي نو یو خوا لاکډاون دی بل خوا د بجلي هم لاکډاون دی انرژي کرایسس دی سینجي پمپونه بند دي نو ډېر بد حال روان نه دا سوالونه مونږ کوو نو په دې سوالونو به دمکې او دړاکې خلکو ته میلاویږي د دې سوالونو تاله جواب پکار دی په دې سټډي پکار ده د شپې فیصلې نه دي کول پکار په بندو کمرو کې فیصلې پرېږده په کولو میدان باندې د خلکو نه تپوس وکړه دا داسې خبره ده چې ته د لوبو په ګراونډ کې اجلاس کې چې خلک په راشي ورته په ګیټونو ورته خلک ګیټونه وایي چې موږ له یو موقع راکړه چې سوال درنه وکړو نو سوال موقع ته نه هلته ورکې نه دلته ورکې او ته یې شعور مې دا ورکړه چې ته ما نه سوال کې نو ما بیا سوال ته پرېږده که نه دا د صحافیانو حال دی د دغه 2 صحافیانو چې کومې دمکې دړاکې ورکړې کېږي موږ مزمت کوو خو دا سوالونه خو روچتېږي داسې ډېر سوالونه دي په بل ویلا کې به سره شریکوم